بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. محترمو ناظرینو او اوریدونکو د رمضان المبارک د فیوزات او برکاتو نه دی الله جل مجده مونږ ټول مستفید وګرځي او الله دې مونږ د دې میاشتې په اتقاو کې په آزاد خلکو کې راولي چې چاله خدای پاک د دوزخ نه ازادي ورکړي او جنت کې داخلي. الله دې مونږ په هغه خلکو کې راولي. تاسو مخامخ نن یو حدیث شریف بیانوم. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ صحابی دے فرمائی كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم فی سفرن. زه یو سفر کې نبی علیہ السلام سره روانو ما یو ورځ مونږ روانو تګم کولو لوونه مزلم کو نو ما د دوارو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم تعرض کو چې یا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. ما ته یو داسې عمل وخایا چې ما جنت ته داخل کی او د دوزخ نه مې بچ کی. داسې اعمال را ته وخایا چې زه په د دوزخ د اور نه بچ شم او د جنت په مستحقینو کې وګرځېږم. د دواړو جهانو سردار سخی پیغمبر ورته وینا فرمایي لقد سألتني عن عظیم. تا خو ما نه د یو ډېرې لوی خبرې تپوس وکړو خو البته خدای چې چاته اسانۍ نو هغه اسانه شي بیا ځکه چې الله پارسیز قادر دی او هغه د زړونو مالک دی نو آسان شی ورته آسان کی. نو تا داسې کار وکې چې تعبد الله ولا تشرک به شیئا. د الله عبادت وکې جمله عبادات قولی مالی بدنی دا ټول به د الله د پاره ګرځي. مقصد به دا وي چې الله رضا شي او الله سره به شریک نه جوړي. د الله عبادت وکې او هغه سره به شریک نه جوړي ځکه چې شرک دا ډیر خراب شی دی. د الله رضا دا مقدم ده. عمل به داسې نه کې چې ته کې ستا مقصد د بل چا رضا وي یعنی ریاکاری به نه کې ځکه چې ریا دا هم ورکوټه شرک دی. نو دا الله عبادت بغیر د دینه چې هغې کې ته د بل چا تعریف حاصل کې او د نام و نمود د پاره دی نه وي نو دا عبادت دا به ته کې نو الله پاک بتاتا د دوزخ نه لرېوالی در نصیب کی. بل موز به کې زکات به ورکې د رمضان المبارک روجې به نیسې او حج د بیت الله به کې. دا اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابی معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته وښود او بیا ورته وینا وکړه یا لکه زتا ته الا ادلک علی ابواب الخیر. د نیکۍ لارې درته ونه ښیم چې نور د دې نیکو سره سره ستا ته پې د جنت ته داخله اسانه شي هلته پې تا ته خوشحالي حاصله شي. روژه نیسه الصوم جنتون. روژه ډال دی د دوزخ نه د بچ کېدو دپاره یو لویه ذریعه ده. او دویمه خبره ګوره دا د الله پاک غوره او خوښ عبادت دی. د ټولو عبادتونو بدل او ثواب چې کوم دی فرشتي لیکي او د روژې بدل نبی علیہ السلام او فرمایل چې الله فرمایي روژه ما د پاره ده او د هغې بدل زه په خپله یم. ګوره روژهدار نه الله پاک خاص سړی جوړ کړی دی. نور مونځ کوونکي عبادت کوونکي به په عامو دروازو باندې جنت ته ځي او روژهدار سړي دپاره الله پاک خاصه دروازه جوړه کړې ده. یقال له ریان چې د هغې دروازې نوم دی ریان. په هغې به بل څوک نه ځي. نو او دې سره والصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. او صدقه چې کومه ده دا ګناهونه داسې ختموي لکه په اوبو باندې چې اور ختمیږي
نو صدقه بیا په رمضان کې چې ورکړي شي سبحان الله بدل الله ورکړي. او د دې سره نبی علیہ السلام فرمایل وصلاة الرجل فی جوف الليل د شپې لږ مسکوي. نو ګوره عام ورځو کې خو مونږ پاسې دی شو که نشو پاسې دی د روزه کې پېشمني له خو پاسو کنه. نو دا د شپې د 4 رکعات تهجد چې مونږ وکړي نبی علیہ السلام فرمایي دا شعار الصالحین دا د نیکانو خلقو عادت دی. الله پاک دې مونږ ټولو کې دا ښه صفتونه پیدا کی د 15 وخت موس پابندي سره د تهجد د موس کولو توفیق دې خدای راکړي او دا فرض روزو سره دې الله پاک د نفلی روزو د نیو طاقت تم راکړي. آمین. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.